الصادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك. قل وتأيبك حبيبة ليهوديان إن كانت لكم الدار الآخرة وشربي ستاسو دبارا كور دا آخرت من الجنة عند الله بنزد الله خالصة وخصوصية سرا يا خاص من دون الناس سوى نور خلقنا فتمنوا الموت فصل تاسو أرزوك كيدا مر إن كنتم صادقين وشرط تاسو بدي خبر خبره دي رشتيني اصل كتاب دا يهوديان دعوة چې هغوی به وي د آخرت دا ټول نعمتونه چې دا خاص زمونږ دپاره یعنې دا جنت دا صرف او صرف زمونږ دپاره او مخکې تېر شوي دوی دا وویلې چې لن تمسنا النار الا ایاما معدوده هرګز به مونږ مسه نه کي یعنې اور مونږ ته نه رارسېږي موږ به جهنم ته نه ځو مګر د یو څو ورځو دپاره یو څو ورځو نه یا څلوېښت ورځې مراد وي د دوی په نسبت باندې او یا اووه ورځې مراد یهودیان وایي چې مونږ به نه ځو مونږ چې کوم نیکان دي خو د جنت مرغې دي خو به ډایرکټ جنت ته ځي او چې کوم ګنهګاران دي او ګناهونه یې کړي دي نو یا به اووه ورځې په جهنم کې پاتې کېږي او یا به چې کوم دی څلوېښت ورځې په جهنم کې پاتې کېږي دا د دوی دعوه وه خو دا دعوه یې دروغجنه وه په دې خپله دعوه کې دوی په خپله هم رښتیني او دوی قرآن مجید کې الله پاک جل وعلا په ځای د دې هغه دعوې ذکر کړي دي او دوی دا هم دعوه چې نحن ابناء الله واحباؤه اگر چې دا دعوا دا خو د خباثت والا دعوا دی وی موږ د الله زامن یو لا یعذ بالله او موږ د الله محبین د الله رسول محبت دې ځکه موږ د پیغمبرانو اولاد یو موږ به جهنم ته نزو او چرته کې لاړ شو یا به وروځي یا به څلوېښت ورځي او بل ځای کې دی لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى لن يدخل الجنه هرگز به جنت ته داخل نشي الا من كان هودا او نصارى مگر يهوديان او نصارى يهوديان به جنت ته بل یو مذهب والا نه داخليږي صرف يهوديان به داخليږي او نصارى به عیسایان جنت ته صرف عیسایان داخليږي بل څوک نه داخليږي دې دا دعوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې پتا به موږ سره ایمان راوړو د يهوديانو نه علاوه بل څوک جنت نه داخليږي موږ هم ازم جنت ته ځو پتا باندې ایمان نو الله پاک جل جلاله دې په خپل دعوه کې په خپلم دروځي دې دا دعوه صرف د خلې جمع خرج دي صرف په جبه باندې دا دعوه کې نور د زړه هم دې دا خبره نه مني چې موږ به جنت ته ځو بل دې زړه نه دا مني چې موږ جهنميان یو سي څومره انبیا مو قتل کړي او زمون کتاب دا منسوخ کتاب دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکړل شو او د قران نزول شروع شو نو تورات خو د مخکې په انجیل سره منسوخ شوی او انجیل په دغه ټیم کې ناسخ کتاب چې کله نبی علیه السلام ته نبوت ورکړل شو او وحی پرالنه په دغه ټیم کې انجیل هم منسوخ شو نو د دې دا کتاب دا خو منسوخ او د منسوخ کتاب مثال هغه مخکې 15 د لسو لوډونه وي د 500 لوډونه نو هغه به چلیدل او چې ختم شو نو اوس په هغې باندې کار نه کېږي نو دغه رنګې چې کوم کتابونه د نبي علیه السلام د نبوت نه مخکې وو نو ټول منسوخ شوي هغه د عمل قابل نه وو اگر چې احترام په خپل ځای باندې خو د عمل قابل نه نو دوی به دا دعوه کوله چې موږ جنت ته ورداخلېږو او زه یهودیانو نه علاوه به نه نسوارۍ نه عیسایان جنت ته داخلېږي نه به مسلمانان داخلي صرف او صرف چې یهودیان يهوديان على بلسو په جنت ته نزي دې ځای کې د الله پاک جلو جواب ورکړي قل ان كانت وچریوي ستاسو د پاره لکم الدار الاخره قل ان كانت وچریوي لکم ستاسو د پاره الدار الاخره کور د اخرت د الدار الاخره مراد جنت دی قل هو د ای پاک حبیب نبی صلی الله پاک فرمایي د يهوديانو ته هو قل لهم هو دویتا ان كانت وچریوي لکم ستاسو د پاره الدار الاخره کور د آخرت یعنی جنت خدای کور د آخرت نه جنت مراد دی
عند الله پنځ د الله باندې خالصتا بخصوصیت سره یعنی خاص تاسو د پاره من دون الناس سوا د نور خلقنا دا جنت او دا اور د آخرت صرف د يهوديانو تاسو د پاره او د نور خلقو د پاره نه وي فتمنوا الموت نو پس تاسو تمنا وکړئ د مرګ ان کنتم صادقین کو چرته کې تاسو رښتینی نو الله پاک وته فرمایي چې کو تاسو په خپل دعوه کې رښتینی یې او تاسو وایئ چې دا جنت زموږ د پاره دی دنیا دا خو د مسلمان د پاره قید دی الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر دا دنیا د مسلمان او د مؤمن د پاره قید دی په دې اعتبار سره په دې حیثیت سره چې مؤمن او مسلمان دی به د پابندۍ ژوندۍ تیري دی به هر یو شی د پابندۍ سره کوي او دی به شاته او مخې ته چې کوم دی خیال کوي یی چې کوم ځای د زینو د هغه ځای مناسبت سره چې د الله کوم حکم دی هغه به پوره کوي نو د پابندۍ ژوند دا چې کوم دی ګران نو د دنیا د مسلمان د لپاره چې کوم دی دا جیل نو وی چې تاسو دوره چې کوم دی دا خپل ایمان دی او خپل عقیده چې موږ صرف جنت ته ځو بیا خو د مرګ ارزو وکړئ تاسو په خپل خبره کې رښتینی بس ډایرکټ په جنت ته لاړ شئ په خوشاله او نعمتونو ماړ شئ الله پاک د دې دا چیلنج ورکړل من دون الناس سوا دا فتمن فاستاسو ارزو کې الموت د مرګ ان کنتم صادقین کو چې تاسو په خپل خبره کې رښتینی ولن يتمنوه الله په خپل جواب کړی ها ولن يتمنوه او هرگز به دوی ارزو انکی هو د دې مرګ ولن يتمنوا او هرگز الله فرمایي چې هرگز به دوی ارزو انکی هو د دې مرګ ابدن همیشه ده همیشه د پر تر قیامت پورې دې د مرګ ارزو نشي کولی بما په سبب د هغه سو قدمت چې مخکې لګړي دي ايديهم لا سونو دې وجه نه دې د مرګ ارزو نه کوي چې نبی عليه الصلاه والسلام دې خپې جنتو يعرفونه كما يعرفون ابناءهم نبی عليه السلام دې دې پیژندو لکه سره چې څنګه خپل ځامن پیژني عبد الله بن سلام وی چې خپل ځامن کې به زمونه خدای کیږي او د نبی عليه السلام دومره صفات او دومره وضاحت سره موږ په تورات کې لوستي دي چې په خپل ځامنو کې موږ کوم دي زمون شک کېدلی شي او د نبی عليه السلام په شان کې زمون شک نشي کېدلی دومره موږ نبی عليه السلام د خوانه پیژنو نو دی نبی عليه السلام پیژندو دا غیب وجود دی ایمان راوړي نو دی دا خبره مخکې لګلې خو ته پته و چې نبی اسلام په حق پیغمبر دی موږ په غلطي یو او دا غیب وجود دی نبی عليه السلام انکار وکړو په باندې ایمان را نوړو او د نبی عليه السلام هغه باندې ایمان راوړو کفر او هغه انکار وکړو دا خبره دی مخکې لګلې نورم ډېر ځل ګناهونه کړی خو دې کې دا غټ دغه چې کوم دی هغه د نبی عليه السلام انکار دی ها بما په هغه څه قدمت چې وړاندې لګلې دي ايديهم لا سود دي والله الله تعالی علیم فوه دي بالظالمین فظالمان باندې کافرانو باندې والله او الله تعالی علیم زیات فوه دي زیات عالم دي بالظالمین فظالمان یعنی کافرانو باندې یعنی الله پاک په دوی ته دغه د دې د بد عملونو د نبی عليه السلام د انکار د دې بوت الله پاک صحیح بدل ورکړي صحیح سزا بوت الله پاک ورکړي نو دې د مرګ ارزو نه کوي ولا تجدنهم او ضرور به ضرور به عمومي دوی لره احرص الناس زیاد حریصان د خلقنا على حیات په ژوند باندې ومن الذين ودها کسانونه اشرکو چې مشرکان الله فرمایي چې دې دومره په دې ژوند باندې مین دي چې د دین زیات حریصان او زیات محبت کوونکي د دنیا د ژوند سره بل څه نشته او دې د مشرکان هم زیات حریصان دي د دنیا په دې ژوند باندې او هغه مشرکان چې کوم مشرکان د کفر د کبر او دغه رنګ د جنت او د جهنم د هر شي نه منکر دي نو هغه مشرکان چې هغه نه کبر مني نه حشر مني نه جنت مني نه دوزخ مني نو هغه خو په دنیا کې وی زموږ صرف دغه یو دنیا ده نو هغه چې کوم دی دا ارزو کې چې زموږ د عمر چې ډیر زیات شي څنګه صرف دنیا د هغه لپاره او هغه دا منی نه آخرت منی نه نو هغه صرف د دنیا ژوند چې کوم دی خپل غواړي او ډیر غواړي نو الله فرمایي چې دا يهوديان هو اصل کې اهل کتاب دي خو آخرت هم مني جنت هم مني دوزخ هم مني خدای به وجود دي د مشرکانو نه زیات د دنیا په ژوند باندې مني دي مشرکانو هم زیات د دنیا د ژوند زیاتوالی چې کوم دی ارزو کوي نو په چارته دی په خپل دعوه کې رښتینی چې صرف مونږ په جنت ته ځو او خامخا به ځو نو دی بیا د دوره لوی ژوند ولې غواړي فکر خدای چې دی چې بس ډایرکټ مونږ مرګ راځي او مونږ ډایرکټ خوشاله ته نه نو دلته کې الله فرمایي ولا يتمنوا ولا تجدنهم او ضرور به ضرور به تكوني دوی لرا احرص الناس ولا تجدنهم او ضرور به ضرور به تو مومي دوی لرا احرص الناس زیاد حریصان د خلقنا على حیات په ژوند باندې
په ژوند باندې ډېر زیات حرص کوي زموږ د ژوند ډېر زیات شو د دنیا دا ومن الذين او د هغه کسانو نه اشرکو چې مشرکان دي دا هیلم دي زیات حریصان دي د دنیا په ژوند باندې ځکه مشرکان هغه خو نه قیامت مني چې کوم د آخرت مني هغه صرف دنیا د هغه د دنیا د زیاتوالي د ژوند د زیاتوالي لپاره ارزو کوي نه هو ټیکته خو دی ولې دی چې کوم د قبر او آخرت هر څه مني په کار خو او بل دی دعوت ده چې موږ جنت ته خامخا ځو او صرف موږ جنت ته ځو دی ولې دنیا په ژوند باندې روح انسان یود اشرب یود دوی غواړي یود غواړي احدهم هر یو د يهوديانو نه لو يعمر چې کاش عمر ورکړې شوې دته الف سنه زرکاله دی هر یو دا ارزوږي په خپل ځل کې چې موږ د زر کال عمر مطلب دا چې موږ ډېر عمر راغلی شو وما هو او نه دی بمزحزحه خلاصي ورکوونکی دته من العذاب د عذابنا من لا ډېر عمر هم دته چې کوم د الله د عذاب خلاصي نشي ورکولی اي يعمر دا چې عمر زیات ورکړي شي دته والله الله تعالی بصير لدونکي دی بما په هغه څه باندې يعملون چې دی کوي یعنی الله دا هر څه ویني او د دې بدی ته چې کومه پوره سزا ورکول شي اصل کې دا د يهوديانو دعوا او الله پاک کو فرمایل چې دی په خپل دعوا باندې په خپل او یقین نکوي دې صرف په جبه دا دعوا کړل چې صرف يهوديان په جنت ته داخليږي د يهوديانو نه علاوه نور څوک په جنت ته نه داخليږي نو الله پاک کو دې په خپل دعوا کې رښتینی وي نو دې په کار د مرګ ارزو دی چې دې مرګ راشي ډایرکټ په جنت ته داخل شي نو الله پاک دې د مشرکانو د دنیا په ژوند باندې ډېر حریصان دي مشرک هم دا غواړي چې زموږ دنیا د ژوند ډېر عمر شي ډېر زیات شي نو د دې وجه غواړي چې هغه د آخرت منکر دي نو دې خو آخرت او جنت مني نو دې د هغه هم زیات حدیث دي چې زموږ دنیا د ژوند زیات شي الله پاک دې په خپل دعوا کې په خپل باندې دروغجن په خپل رښتینی او دې منیم چې موږ په خپل دعوا کې دروغجن یو حالانکه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین هغه په مرګ ارزو کوله لکه حضرت حذیفه بن یمان رضی الله عنه هغه په نيزه باندې ولګېدو په یو جنگ کې نو هغه فرمایي فزت بكعبه فزت برب الكعبه زه کامیاب شوم د الله په الله د کعبه پر رب مې د قسم چې زه کوم کامیاب شوم علي رضی الله عنه په جنگ کې کوم د اصل خوش شو مونږ کو حضرت حسن رضی الله عنه د مسیح زوی دی هغه دوی چې حضرت دغه شو باران وريږي ته مونږ کې حضرت علي هغه فرمایي یا مرګ په ما باندې ورځيږي یا به زه په مرګ باندې ورځم نو هغه د آخرت لپاره سکړي وزه دا سوال پیدا کیږي چې د مرګ لپاره مونږ او تاسو سوال کولی شو او شو کوو نو مونږ نه ارزو کولی شو د مرګ لپاره او نه سوال کولی شو ځکه مرګ د ژوند چې دی د الله پاک جل جلاله او نعمت ته مونږ تاسو لپاره راکړل د نیک عمل لپاره دا سوال به سړی نه کی چې الله مال مرګ راکړي او دا رنګ خپل بچو ته هم د اخیری نه کی چې تا دې کوم دی الله پاک مړي نو په خپل انسان مونږ او تاسو د مرګ ارزو نشو کولی دا ګناه ده دا الله یو نعمت دی د نعمت قدرداني وکړه قل اوه پاک حبیبا يهوديان دا ان كانت لكم الدار الاخره ان كانت كشربي لكم الدار الاخره استاذ دا بارکور د اخرت ان جنت عند الله فنزد الله خالصه بخصوصیت سرا من دون الناس سوا د نور خلقنا فتمنوا الموت فاستاسوا ارجو کید مرګ ان کنتم صادقین کو چې تاسو په خپل دعوا کې رښتینی الله فرمایي وليتمنوه او هرگز دوی ارزو نه کوي وليتمنوه هرگز به دوی ارزو نه کوي هو د دې مرګ ابدا همیش تبارا بما په سبب د هغه سو قدمت چې لګري دی وړاندې ايديهم لا سود دوی چې هغه د نبی عليه السلام د نبوت نه انکار او د قران نه انکار والله الله تعالی علیم زیاد په هدي بالظالمین فظالمانو یعنی کافرانو باندې ان الله بو دې د عمل مناسب بدلول الله پاک ولا تجدنهم او تبموميز او ضرور بالضرور تبمومي دوی لرا يهوديان لرا احرص الناس زياد حريصان د خلقنا على حياه فجوان باندې ومن الذين ودها كساننا اشركوا مشركان دي يود غواړي احدهم هر یو د دوینا لو يعمروا شکاش عمر ورکړې شوې ده 1000 سنه زرکالا وما هو او ندي بمزحزحه چې خلاصي به ورګي دته من العذاب وما هو او نبي بمزحزحه چې خلاصي به ورګي د کستا ان د يهوديانو هر یو کستا من العذاب دا الله د عذابنا اي يعمر دا اوږد عمر ده
والله الله تعالى بصير لدن كده بما فهاسو يعملون جدوي كوي قل اوده بغ حبيبا إن كانت أشربي لكم ستاسو دبارا الدار الآخرة كور آخرة يعني جنة عند الله بنزد الله خالصة بخصوصية سرا يا خاص من دون الناس سوى دنور خلقنا فتمنوا الموت نفستاسو أرزوء كيد مرق تمناء كيد مرق إن كنتم صادقين كجتدا سبشتمية ولن يتمنوه أو هرگز بدوي أرزوء نكي هود دي مرق ابدا ہمیش تپارا بما بسبب دها سو قدمت شوران دی لگلی دی ایدیهم لا سنود دی والله الله تعالی علیم زیاد کو ہری بالظالمین بظالمان یعنی کافران باندی ولتجدنهم او ضرور بالضرور بتمومی دی لرا احرص الناس زیاد حریصان دخلقنا على حیات بجوان باندی ومن الذين دها غساننا اشركوا مشرکان دی يودو غالي أحدهم هر يود دوينا لو يعمروا شكاش ورقريشي عمر دتا 1000 سنة زرقالا وما هو أو ندي بمزحزه خلاصي ورقون كيدتا من العذاب دا الله دا عذابنا أي يعمروا داش أقد عمر ورقريشي دتا والله الله تعالى بصير لدن كده بما بو هذا سبان دي يعملون شدوي كبي إذا قوت عمر جدت ورقلش دا دي دا الله دا عذاب نشوى بچكون لك شيطان دا الله دير عمر ورقلي ودا الله دا عذاب دا دير عمر نشوى بچكون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه إله العالمين زمين ولا تشخر زمين لي وارفضنا من الماء سورة الكتب تهزم من درس كلاب من الماء إله العالمين زمين كل مسلمان ورحمة إله العالمين فلسطين مجاهدين قول إله العالمين فتح وكاميابي وتوالي ويهوديان إله العالمين زمون كجوان دانا من طول الزلية والرسوال الله تخبل القهر أو دا غضب بسطي ربان دي روح إله العالمين مسلمانان إنجات ورك إله العالمين فلسطينيان خبل ازمك دا خبل جيدادي دي إله العالمين هويدا فديبان دي قبضة وقدرت ورك إله العالمين دي بزور بان دي قبضة دي نيست أو نابود سمرج دا هويها هنكار دي ملقر دي طول وسر نيست أو نابود إله العالمين طول مسلمانان ملقون دي غيرت پیدا إله العالمين طول دا فلسطينيان ومسلمان سر أدري إله العالمين مسلمانان طول بشان ديو بدن إله العالمين طول إله العالمين طول سر أخبر مدد ونصرت شامل هذا إله العالمين زمون طول مسلمانان إله العالمين خاتمين بالخير أو بالإيمان وقت زمن قدم ذلك الصلاة سر فجد من طول مسلمان ذاك المشهد لا إله إلا